بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 135 نمبر درس دی. د رباعي د ابواب بیان شروع دی. د مخکې مونږ د رباعي مجرد یو باب وی او نن به ان شاء الله د رباعي مزید فی دوه قسمه بابونه دي. د رباعي مزید فی چې د دوه قسمه دي. ٹھیک شو جی. یو چې د رباعي مزید فی با حمزه وصل چې حمزه وصل پکې وي او یو رباعي مزید فی به حمزه وصل. نو رباعي مزید فی با حمزه وصل دوه بابونه دي. ٹھیک شو جی. او رباعي مزید فی به حمزه وصل یو باب دی او د رباعي مجرد هم یو باب دی. نو یو باب د رباعي مجرد دی، دو بابونه د رباعي مزید فی با حمزه وصل او یو باب د رباعي مزید فی به حمزه وصل. با حمزه وصل چې حمزه وصل پکې وي، د حمزه وصل هغه حمزه ته وایي چې د دنه مخکې حرکت والا حرف راشي نو د دې حمزه حرکت ختم شي، د حمزه نه ویل کېږي، صرف شکل یې پاتې شي. ٹھیک شو. نو دغه ته با حمزه وصل وایي. به حمزه وصل هغه ته وایي چې هغه کې حمزه وصل وینه. ٹھیک شو. نو دا با حمزه وصل دوه بابونه دي، د به حمزه وصل یو باب دی. د رباعي مزید فی با حمزه وصل دوه بابونه دي او دواړه بابونه لازم دي، متعدی نه دي. لازم هغه باب ته وایي، هغه فعل ته وایي چې هغه صرف فعل او فاعل، بس فعل او فاعل دواړه باندې پوره شي، د مفعول ضرورت ورته نه وي. لکه ګورئ جلسه زیدون، زید کېناستو، نو اوس دې ته د مفعول ضرورت نشته دی. ٹھیک شو. اوس بل او دا فعل لازم دی. اوس فعل متعدی مثال وره، ضرب زیدون عمرن، زید نے عمر کو مارا. نو دا دی فعل ته دی ضربه دا متعدی فعل دی، دته د فاعل سره ضربه فعل دی، زیدون ورله فاعل دی او دته د مفعول هم ضرورت وي. نو چې دی زید څوک والی دي، هغه چې څوک والی هغه عمر دی، نو هغه عمر مفعول دی. نو چې کم فعل کې دغه وي، کم فعل ته د فاعل سره د مفعول هم ضرورت وي، هغه فعل ته فعل متعدی وي. او کم فعل ته چې صرف د فاعل ضرورت وي او د مفعول ضرورت ورته نه وي، هغې ته فعل لازم وي. نو په فعل لازم کې د مجهول صيغې هم نه راځي او د اسم مفعول صيغه هم پکې نه راځي، او په فعل متعدی کې د مجهول صيغې هم راځي او د فعل د اسم مفعول ضرورت هم پکې وي. نو دا د رباعي مزید فی با حمزه وصل دوه بابونه دي، دواړه بابونه لازم دي، متعدی نه دي، د مفعول ضرورت ورته نشته او د مجهول صيغې هم پکې نه راځي، یعنی د مجهول صيغې او د اسم مفعول صيغې ته نه جوړیږي. ٹھیک شو. د باب د اول باب صرف صغیر افعلال، افعلال دوه بابونه دي، با حمزه وصل. نو دا اول باب دی په ادباو کې. افعلال لکه ابرنشاق، ابرنشاق معنی د خوشحالیدل، ابرنشاق دا مصدر دی. ٹھیک شو. اوس د دې ابرنشاق مصدر نه به مونږه د فعل ماضي، د فعل مضارع، بیا مصدر، بیا د هغې نه پس د اسم فاعل او بیا ورپسې د امر صيغې جوړو جي. نو ابرنشق، ابرنشق دا فعل ماضي معروف صيغه ده، يبرنشق دا فعل مضارع معروف صيغه ده، ابرنشاقا دا مصدر معروف دی. فهو مبرنشق، مبرنشق معنی د خوشحالېدو والا، دا اسم فاعل دی. نو ابرنشق دا اسم فاعل دی. الامر منه، یعنی د دې ابرنشق، ابرنشق، ابرنشاقا د دې مصدر د دې باب نه د امر صيغه جوړیږي، ابرنشق ته خوشاله شه. والنهي عنه لا تبرنشق، لا تبرنشق ته مه خوشالېږه. نو دا پکې د نهي صيغه ده. او دای موږ مولا مصادر راکړي. الاحرنجام، احرنجام معنی ده جمع هونه، جمع کېدل. نو احرنجم دا قشان ابرنشق بشان، احرنجم يحرنجم احرنجاما فهو محرنجم. الامر منه احرنجم والنهي عنه لا تحرنجم. ٹھیک شو. او الاعرنكاس، اعرنكاس معنی ده ویښته توریدل، اعرنكاس معنی ده ویښته توریدل. نو اعرنكس يعرنكس اعرنكاسا فهو معرنكس. الامر منه اعرنكس والنهي عنه لا تعرنكس. الاسلنطاء، الاسلنطاء معنی ده په خره سورېدل، په خره باندې کېناستل، نو په هغې سورلي کول. نو گدی پر سوار ہونا. نو اسلنطاء ها اسلنطاء يسلنطئ اسلنطاء فهو مسلنطئ. الامر منه اسلنطئ والنهي عنه لا تسلنطئ. نو دا موږ سره د اول باب صرف صغیرو، د رباعي مزید فی د با حمزه وصل اول باب، او د رباعي مزید فی با حمزه وصل دویم باب صرف صغیر. افعلال، افعلال لك اقشعرار، اقشعرار کامپنا خوځېدلو ته وایي، خوځېدل. انسان چې د یری د وجې نه وخوځېږي، هغه بدن باندې هغه خوځېدل غونته راشي د یری د وجې نه.
یا بال کله هونه یا کله کله انسان باندې د یری خبره ووري د یری د وجې نه په انسان باندې دا ویښته ودرېږي نو دغې ته ابرنشاق وایي اقشعرار وایي اقشعرار نو د دې اقشعرار چې دی دا مصدر دی د دې مصدر دا باب هم لازم دی دا د با همزه وصل د رباعي مزید فی با همزه وصل دویم باب دی او دا هم لازم دی نو د دې نه د اسم مفعول صیغه هم نه جوړېږي او د دغه صیغه هم د مجهول صیغه هم نه جوړېږي نو د دې مونږه صرف صغیر کوو اقشعر يقشعر اقشعر دا فعل ماضي معروف صيغه ده يقشعر دا فعل مضارع معروف صيغه ده اقشعرارا اقشعرارا دا مصدر صيغه ده فهو مقشعر دا اسم فاعل صيغه ده الامر منه اقشعر اقشعرر د دې افعلال چې دی کنه د امر صيغه چې دی درې قسمه جوړیږي اقشعرم د امر صيغه ده او اقشعرم د امر صيغه ده او اقشعررم د امر صيغه ده نو کله به دا د اقشعر راځي کله اقشعر راځي کله اقشعرر راځي نو دا به څنګه جوړیږي ان شاء الله د دې به بیا په مخکې په دې باندې به پوره بحث کوو دا ابتدایي طلباو دپاره صرف دومره مونږ وایو چې یاره دا د دې افعلال باب نه د رباعي مزید فی د با همزه وصل د دې افعلال نه د امر صيغې درې قسمه جوړیږي اقشعر اقشعر معنی ده چې ته ویریږه او اقشعر معنی ده ته ویریږه او اقشعرر معنی ده ته ویریږه دا درې معنی د امر صيغه ده چې ته پکې کوم استعمالوي والنهي عنه لا تقشعر لا دا عند نهي صيغه درې قسمه جوړیږي لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعرر لا تقشعر ته مې یریږه ته مخ وځيږه ته یعنی مطلب دا ته مې یریږه دا کوم مطلب دی ٹھیک شو لا تقشعر او لا تقشعرر دا درې وانه یو معنی ده او دا درې وانه د نهي صيغه دي د امر صيغه درې قسمه جوړیږي او د نهي صيغه درې قسمه جوړیږي نو دا نو دې ګره پر ابرنشق کې چې کوم دا حمزه ده نو دا حمزه وصلی ده د دې حمزه نه مخکې کدلته کې واو حرکت والا راشي نو د دې ابرنشق دا حمزه چې ده د حرکت به ختم شي دا به مونږ وایو وبرنشق نو ځکه دې حمزه ته حمزه استفهام وایي ٹھیک شو دا قشان اقشعر د دې نه مخکې واو ولګي نو وقشعر دا حمزه به بیا نه ویل کېږي دا به صرف على شکل پاتې شي د دې حرکت به ختم شي نو دغه ته حمزه وصلی وایي اقشعر اقشعرارا فهو مقشعر الامر منه اقشعرر والنهي عنه لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعرر مصادر دي الاقمطرار معنی ده راغونډېدل سوکړنا اوچېدل الاشفطرار پراګنده هونه الازمهرار آنک سرخ هونه ٹھیک شو نو دا موږ سره دغه دي مصادر دي الاقمطرار ده نو دا جوړیږي د دنه مصدر د قشان اقشعر را بشان دي جوړو اقشعر نو اقمطر اقمطرارا فهو مقمطر الامر منه اقمطرر والنهي عنه لا تقمطر لا تقمطر اوس د دې د اشفطرار نه جوړو اشفطر اشفطرارا فهو مشفطر الامر منه اشفطر والنهي عنه لا تشفطر الازمهرار ازمهرارا فهو مزمهر الامر منه ازمهرر والنهي عنه لا تزمهر نو دا زموږ سره د دې مصادر صرف صغیر وکړه او دا د رباعي مزید فی با همزه وصل اول بابو افعلال او دا د با همزه وصل د رباعي مزید فی با همزه وصل دویم باب افعلال لك اقشعرار نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام